که چېرته ستاسو د رزق تنګسیا وي، کاروبار مو نه وي، ورسره ستاسو د نوکرۍ مسله وي. ډېر خلک داسې وي چې هغه هر څه پوره کړي او بیا ورته نوکري نه میلاویږي. دغه رنګې ورسره که ستاسو کاروبار مسله وي او کاروبار هم وي، د کاروبار په خوند مزه او د هغې په ګټه باندې نه پوهېږئ، نو دغه اسان عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستاسو لپاره دی. دا په خپله زندګۍ کې راولئ، استقامت په اختیار کړئ. انشاءالله العظیم په لږ وخت کې به الله رب العزت په تاسو باندې بندې لارې دا کولاوي کړي او د خوشحالۍ او د اطمینان زندګي به انشاءالله العظیم تېروئ او د رزق تنګسیا به ستاسو مکمل ختمه شي. یو صحابي دی، هغه راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت اقدس کې عرض کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د رزق تنګي را باندې راغلی ده، حالات مې ډېر سخت شوي دي، کم طرف ته او کم سیز پسې چې لاس اچوم هغه سیز په ما پسې راوځي، کم در ته چې ودرېږم هغه در را باندې بندېږي، لہذا حالات مې ډېر زیات خراب دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته یو عمل ښیي او عمل ډېر آسان او مختصر عمل ورته ښیي. نن سبا که موږ تاسو وګورو نو نن سبا هم ډېر خلک د دغې مسلې ښکار شوي دي او وایي چې یاره جی کاروبار نشته، نوکري نشته، کم طرف ته چیزو کم سیز ته چې لاس اچو هغه سیز را پسې مکمل راوځي او د مایوسۍ ښکار شوي دي. نو مسلمانانو ورونو مایوسه کېږئ مه، مایوسي دا د الله رب العزت نه ده خوښه. راشئ دین محمدی، شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم د هرې مسلې حل راویستی دی موږ تاسو ته. دا عملونه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته ښودلي دي، خو دا یوازې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دپاره نه، بلکې تر قیامته پورې راتلونکي چې څومره امت محمدي مسلمانان دي صلی الله علیه وسلم د هغې ټولو دپاره دی. په موږ او تاسو کې مسله دا ده چې موږ او تاسو علماو سره نه کینو، دین نه زده کوو، دیندارو سره نه کینو، ځکه موږ او تاسو باندې یو خو مشکل وي، دویم چې د هغې د حل دپاره موږ مناسب ځای ته نه ځو نو بیا دا مشکل نور هم په موږ او تاسو غټ شي. نو دغه صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو آسان عمل ښیي، تاسو یې زده کوئ، دا ستاسو دپاره هم دی. عمل دا دی وایي کله چې ته کور ته داخلېږي، دغه صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کور ته چې کله داخلېږي نو د داخلېدو نه مخکې د خپلې دروازې نه لږ بهر ودرېږه، معمولی مختصر وخت دپاره ودرېږه او دا وایه بسم الله الرحمن الرحیم، صرف بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به وایئ چې دومره آسان او مختصر عمل او د رزق تنګي، نو لہذا بسم الله دومره د برکت والا دعا ده چې دا د ټول قرآن عظیم الشان خلاصه ده او حدیث مبارک کې راځي د کم کار په شروع کې چې بسم الله وویلی شي دغه کار به الله رب العزت په خیر او عافیت سره انجام ته رسوي. تاسو هم مسلمانانو ورونو د خپلې زندګۍ څومره نیک کارونه چې تاسو شروع کوئ، نیک کار نه مراد ګورئ تاسو حلال رزق طلب کاروبار کوئ، سهار دکان ته ځئ نو ته حلال رزق ګټې دا عبادت دی چې دکان خپل کاروبار د ورځې چې کم کار ته شروع کې د دې په شروع کې ته بسم الله وایه، کور نه بهر وځئ بسم الله، جامې اچئ بسم الله، خوراک کې بسم الله. لہذا د زندګۍ چې د څومره معمولات دي د بسم الله نه شروع کوه، بیا ته ګوره چې الله رب العزت تا سره په دغه کارونو کې څومره مدد کوي او څومره په خیر عافیت او خوشحالۍ سره ستا دا کارونه انجام ته رسوي. نو لہذا د بسم الله اهتمام کوئ چې کور ته داخلېږئ د کور د داخلېدو نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایه او څنګه چې وایي کور ته داخل شئ نو په خپل کور والاو باندې السلام علیکم سلام پې اچو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لہذا که کور کې څوک وي او که نه وي ته سلام کوه. د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې صحابي ته فرمایي چې په ما باندې درود وایه، درود ابراهیمی ویلی شي یا بل کم آسان او مختصر درود تا ته یاد وي، درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایه. نو لہذا دغې صحابي دغه عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدو، زده یې کو او په خپله زندګۍ کې راوستو. په مونږ او تاسو کې دا مرض دی چې مونږ او تاسو اول عمل کوو نو یو عمل شروع کوو نو چې شروع یې کو بیا په هغې باندې مونږ مستقیم نه پاتې کېږو، بس یو 2-3 ورځې وکړو بس بیا یې پرېږدو، بیا وایي یاره چې وظیفې کار ونه کړو.
تاسو چې کله هم یو وظیفه کوئ په هغې باندې استقامت اختیاروئ هغه کوئ نو ان شاء الله العظیم الله رب العزت به درته دغه مشکل بیا په دغه وظیفې سره ختموي. نو یو ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناستو، دغه صحابي هم پکې ناستو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي چې ای زما صحابي ستا خو هغه مسله وه پریشاني وه دا راته ووایه چې څنګه شوه حالات دې ښه شو که نه نن سبا دې څه حالات دي؟ نو دغه صحابي ورته فرمایي ډېر په اطمینان او خوشحالۍ سره چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای زما حبیبه زما جان مال هر څه دې په تا باندې قربان وي. تاسو چې ما ته کوم عمل وښودو هغه عمل باندې ما استقامت اختیار کو، ډېر په پابندۍ سره ما هغه عمل کولو. نو الحمدلله اوس یوازې زما حالات نه بلکې زما سره چې په محله کې څومره خلک اوسېده دغه ټولو حالات ښه شوي دي او د ټولو د رزق تنګي دا ختمه شوې ده او ټول الحمدلله د خوشحالۍ او اطمینان زندگی تیرو. نو ګورئ دومره آسان او مختصر عمل یوازې پې دغه صحابي کار ونه شو بلکې په د سره په ګاونډ کې چې څومره نور مسلمانان اوسېدل د هغې کار هم پې الله رب العزت وکړو. نو مسلمانانو ورونو دغه عمل دا ستاسو دپاره دی. که چېرته ستاسو د رزق تنګسیا وي، کاروبار مو نه وي، ورسره ستاسو د نوکرۍ مسله وي، ډېر خلک داسې وي چې هغه هر څه پوره کړي او بیا ورته نوکري نه میلاویږي. دغه رنګې ورسره که ستاسو کاروبار مسله وي او کاروبار هم وي د کاروبار په خوند مزه او د هغې په ګټه باندې نه پوهېږئ نو دغه آسان عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستاسو دپاره دی. دا په خپله زندګۍ کې راولئ، استقامت پې اختیار کړئ، انشاءالله العظیم په لږ وخت کې به الله رب العزت په تاسو باندې بندې لارې دا کولاوي کړي او د خوشحالۍ او د اطمینان زندگی به انشاءالله العظیم تیروئ او د رزق تنګسیا به ستاسو مکمل ختمه شي. نو لہذا دغه فایدمن او ګټور عمل په خپله زندګۍ کې راولئ او په خپله د عمل سره سره نورو مسلمانانو سره هم شریک کړئ. کیدای شي هغې هم دغې مسلې د دغې پریشانۍ ښکار شوي وي او ستاسو په دغه شیر کولو سره دا عمل هغې ته ورسیږي، الله رب العزت د هغې دا مسله ختمه کړي او تاسو به الله رب العزت په دې باندې اجر درکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.